ذخیره کې مسلسل د غلا په واقعیاتو کې اضافه شوې ده او په دې حواله باندې نن هلته احتجاجي مظاهره شوې ده. د سړی په سر باندې تماشک دی او د سړی نه روپۍ اخلي، دا د ظلم حد روان دی. دا اعلان کوم چې د چا نه یو روپۍ اغلام کیږي، دا زما قانوني حق دی. پولیس ته په میز له پاسه کېنه وایي ماله د روزنامچې رپورټ به نه کوې، ماله یې پایار ورکه. د حاجي بزر رازق چې د هغه د پیو د مستو او د ډرنک دکان دی هغې باندې کسان هلته ماچو سره وه او د هغه نغدې روپۍ چې دي دا واخیستلې. د دې مظاهرې په باره کې به موږ د حیدر علي جان نور تفصیلات اخلو. حیدر علي جان دا راته ووایه چې دا مظاهره ولې شوې ده، دغلته دا خلک ولې راوتي وو چې دا ناربازي کوله. سلمان داسې ده چې خوازخیله تحصیل او د دې مضافات خلک چې دی هغه ډېر پرامن خلک دی او د پرامن اوسېدو کوشش کوي. په دې وجه باندې چې دلته کله هم داسې څه یو دوه درې واقعات وشي په هغې باندې خلک د خاموشۍ اظهار کوي، خو چې کله معامله سره ورشي او خلکو ته پته لګي چې یاره دا اوس د امن او امان صورتحال ته نقصان رسوي، بیا د دې ځای مقامي خلک په هغه خبره باندې راځي ودرېږي او سیاسي سماجي خلک یا د بازار ټریډ فیډریشن دا ټول په یو نقطه باندې ولاړ یو هغه خبره تر اخري حد د رسولو کوشش کوي. د دې وجې نه د خوازخیلې تحصیل خلک چې دی هغه په دې حواله باندې منلی شوی په دې دی چې د قانون امپلیمنټیشن هم دلته کیږي. دا خلک د هغې ډېر خیال ساتي، د انتظامیې د پولیس سره تعاون هم کوي، خو په بل رخ باندې په یو صورت باندې هم داسې چې په علاقه کې بې امني کیږي یا داسې صورتحال پیښیږي نو خلک بیا راغونډېږي او احتجاجي غونډه کوي. نن چې کوم احتجاجي غونډه شوې د سلمان بنیادي طور په خوازخیله تحصیل کې د کافي ورځو نه صورتحال لږ بدل دی. یو خو په کوڅو کې اغلاګانې شروع دي، په دوکانونو کې اغلاګانې شروع دي، دغه رنګې مختلف نور واقعیات چې هغه دي کېږي. د خوازخیلې تحصیل ماله ده، په هغه کې یو دوکاندار چې دی د هغه نه د تماچې په زور باندې پیسې واخیستې شوې، بیا د هغې تقریبا 10-15 ورځې وشوې، په هغې کې څه پیشرفت ونه شو. خو پرون هم د خوازخیلې په بازار کې په رڼا ماښام باندې په یو دوکاندار باندې چې دی یو کس تماچه کېښود او د هغه نه پیسې واخیستې. دا خبره چې ده دا خوره شوه په علاقه کې او د هغې پر ضد د خوازخیلې تاجر برادري چې د هغه راووته او نن یې د بشام چوک د هر قسمه ټرافیک دپاره بند کړو، احتجاجي غونډه یې شروع کړې وه او دا یې وویل چې یاره په دې لږ وخت کې کافي ځای غلاګانې وشوې، دوکانونه مات شو، دغه رنګ یې د خلکو نه د ټوپک په زور پیسې واخیستې شوې او ریاست په دې حواله باندې ناکامه دی. دغې احتجاجي غونډې له بیا د سوات چې کوم زموږ اپر سوات اس پي صاحب دی هغه راغی، پولیس چې نوره نفري د هغه هم راله. د دې نه علاوه اډمنسټریشن سایډ نه ایسي خوازخیله هم په دغه مذاکراتو کې بیا ناست و. مذاکرات په دې یو خبره باندې کامیاب شو چې دلته څومره هم واقعیات شوي دي په 10 ورځو کې بدن له دننه پولیس چې دی دغه خلک چې دی هغه د هغوی خلاف په قانوني کارروایي کوي او هغوی به راولي او نیسي به یې بندۍ به یې. د هغې وجه دا ده چې کافي واقعیات وشو او خلک دا وایي چې یاره پولیس چې د هغې پراګرس لږ سلو دی. بل طرف ته د پولیسو دا موقف دی چې یاره موږ خپل کار چې دی هغه کوو، چونکې علاقه هم ډېره زیاته ده، وخت په وخت باندې کارروایانې کېږي. بل دا چې خلک کومک نه کوي، بعضې خلک چې کم د بهر نه راغلي دي خلکو هغو له کورونه ورکړي دي، د هغې پراپر انټران چې دی هغه نه کېږي. نو پولیس هم دا خبره کوي چې یاره د علاقې خلک دې زموږ سره تعاون وکړي او موږ به چې دی داسې قسمه خلک چې هغه په جرایمو کې ککړي هغه چېرته هم نه پرېږدو. د علاقې کې د امن او امان چې دی هغه ټینګ ساتل پولیس به چې دا زموږ ذمهداري ده. موږ به په 10 ورځو کې دننه دا ټول کیسونه چې دي دا به رابرسېره کوو. جی ډېره مهرباني حیدر علي جان چې تاسو تفصیلات راکړو.